وحكمه أي من جملة أحكام المعرب. هذا اشتهر شو كنا فينبغي أن يعرف أولا بغير معرف الجمهور. جمهور كم تعريف كله أو الجمهور كم تعريف سكره ما مختلف آخره أو داعي حكمه نو يبلشان تعريف بوكو دبلشان دير بدوكو أو مختلف آخره أغبي يوسكو أغبي يحكمكو ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه كما فعل المصنف. أولي وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل. وزلت دا خبري دي الأول دا نجي وحكمه أي من جملة دا عبارة ولي دي حكمه تفسير من جملة أحكام المعرب سرولك بيادة دي حكم تعريف آثار سرولك. دو خبري من تدر فيش دي كم خبري نو دا من جملة أحكام المعرب فوشي بي او دلته سوال موږ داسې جوړو چې ګوره زید چې اول ته د عامل سره یو ځای کې زید تاسو ته پته لګنه چې اسماء معدوده مبنیات دي زید یوازې سره مبني دي اولا ما د چا سره د عامل سره مې جاءني زیدون نو تاسو یې ان یختلف کنه اختلاف خو دې ته چې بدل شي دا خو بدل نشو پیدا شو وجه کې حکم پیدا شو د دې کې دایره پیدا شو د اعتراف د بدل شو بدل به مخکې بل وي دینه مخکې خو هغه حرکت بنایی دی حرکت سره زید کې ما تاسو ته چې د زید وي کار باغی هر څه حرکت بنایی دی او چې جاني زیدون د ابتداء ته ولګو نو دا خو پیدا شو اوس پیدا شو اختلاف خو دې وای کنه لکه مثال ستاسو دغه باندې کس ولاړی او د خدمت لپاره یو کس په دروازه کې ولاړی چې د خدمت کوي ډیوټي چې بدل شي خلک وای دی بدل شو څه مطلب چې مخکې بلی او چې اول نه ودرېږي د بدل شو ودرېد دلته خو حدوث د اعراب دی کنه اختلاف ده نه کوم ځای کې دی وی نو دی راغی جواب کو الف لام وحكمه کې اضافت د حکم هوتا دا اضافت جنسی ده دا اضافت سره یا ساته څنګه چې په الف لام کې جنسی او پلان کې او پلان دا راځي دا شانته دلته بچا کې په دې حکمو کې دا څه شه ده دا اضافت د استغراق لپاره نه ده د حکمه دا اضافت د هو ته استغراق تمام احکام د دې دقه اختلاف بیا چې تمام احکام داشي نو بیا به بل نه راځي او دلته حدوث الاعراب ده موږ دا د استغراق لپاره نه سره د جنس لپاره او جنس بعض او جنس غیر معین د جنس سره یو غیر او دا په حکم د چا کې د بازو کې نو زوی من جمله احکامه د جملې د احکامونه هغه سره ان یختلفه یعنی احکام ډیر دي نور احکام به مې لکه دا اوس یو ده خو بعض د احکام دا غینه سوق ده ان یختلف اخرو اوره اسکستا د اعتراض بنیاد داو چې تا د اضافت د حکم هو ته اضافت کم یو غسته استغراقی غسته استغراقی مال او یا چې کوم دی د اضافت د حکم هو ته دا اضافت چې کوم دی نو دا څنګه عهدی کا څنګه ما څنګه عادي ذهنی کا یعنی بعض د چانه اوره او بعضی داغین او تاسو ته پته چې اضافت عادي کې لکه الف لام عادي کې هغه د معهود چاته معلوم نه مخاطب ته معلوم نه یعنی بعض غیر معینی دغه شندل د بعض غیر معین هغه ستل د بدو طریقې شو یا په طریقې د جال د الف لام د اضافت سره اضافت جنسی یا په جال د اضافت سره اضافت سره عادي ذهنی داخله شو بيد دي من جملة أحكام ده أحكام تفسير بآثار سرقو اور ما تشفق معنی ده حكم مخي خولي اغا منطق کی کم یو ز محکوم به اذعان خزيه بیا سره یو بل معنا ده حکم په معنا ده اور اثر مرتبه على الشيء فدي او یو هغه د اصولین حکم ده او حکم څه ده اصوليانو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين دا لفظ د حکم بډیرو تای من جمله احکامه او حکمه حکم ده د حکم نه تکو معنا اخلي نو درغه جواب وکړو اثاری اشاره وکړه د په عطف تفسیر سره دا واو اثاره داخل کو او عطف کو په چا په احکام باندې یعنی من جمله اثاره
دا ساری بچاته شو په دې احکام المعربه او د من جمله داخل شو ای من جمله آثاره یعنی تفسیر د حکم په اثر سره وکړو اشاره وکړه چې دا حکم دلته باندې نور مانو و مانو سره ماله شپږ دغه چې په شعر کې دي او یو په خطاب الله دا ماله بلکې د حکم دلته ماده چا سره دی اثر مرتبه علی شی سره دی اثاره المترتب علیه دا طریقه وکړو بیا یو سوال دلته ما معرفي کړی چې جی په دې څه قرینه ده په دې څه قرینه ده چې دا دین ته اثر واغس په شی به معنی چې د حکم ډیری دي نو بعضی اغستل بعضی پر خودل دا به مرجح واړي نو څه مرجح دی دلته چې حکم په معنا د اثر باندې علي نو ما دلته بیا یو خبره من دل علامه تفتزانی ناقل د صدر شریعت نه په تقسیم ثانی کې تلویح نه تحت قول الاعمال بالنیات ان الحكم في اصطلاحات المتاخرين حکم بچا کې په اصطلاحات د متأخرین کې او په اوضاع د فقهاو کې دا اصطلاحات د معنا د چا د اثر مرتبه باندې راځي حکم په اصطلاح د متأخرین کې یعنی حکم چې د ذکر شي کنه دا غیر مراد صحیح اثر مرتبه راشي دا اصطلاحات د چا د متأخرین دي خوشه دا سی ویل ګوره اوري مې تلویح ان الحكم في اصطلاحات المتأخرين وزال الفقهاء شيء خانو دا شو دا نو قرینه دې څه شو دا اصطلاحات د متأخرین دي کنه او هغه په اصطلاحات د حکم په دغه معنی راځي په دغه معنی څه کلام چې د اصطلاح خلق په اصطلاحات په دي څه بزي اوري اصطلاحات المتأخرین ټیک شو نو دا قرینه شو په کون د چا د حکم باندې به معنی الاثر خوشه نو بیا دلته ما دلته یو ټکی هم لیکل چې دلته تاریخ سمبټ وګور تاریخ سمبټ کې وایي چې دلته حکم په معنا د اثر از د لغوي معنا ده نو جو ساید صفا او اصطلاحات المتأخرین د لغوي معنا شو کې اصطلاحي معنا شو نو دا خبر غلطه ده هغه چې دلته کې دا اثر په معنا چا ده چې تاریخ سمبټ وګور هغه دلته کې دا حکم په معنا اثر او اثر معنا لغوي ده لغوي نه ده او بیا مې ترى ما ته المصباح المنير کتاب ده کنه وشه اقول بل الحكم في اللغه ليس بمعنى الاثر اللغه کې دې معنی نه ده لغه کتابن تلشه بل هو فيها بمعنى المنع حکم په لغت کې معنی چا سره ده منع سره ده يقول علامه فيومي في المصباح المنير ان اصله المنع يقال حكمت عليه بكذا اذا منعته حكمت عليه بكذا اذا منعته بمعنى چا لغه کوم کتاب کې درغلي چې حکم به معنی ده لغت کې معنی ده اثر ده ځینې خبرې دی په دې تاریخ سمبټ کې او بچش کې په دې دغه کې دا شي بس لګي اسوت پچ لګي دا یې د لغوي معنی ده ځانه لغوي معنی خو تعالی چې لغت کتابونو کې چي کنه نو جلت لغوي معنی په لغتو کې شته نو هم له ټول خو ټول نه مې قوي معتبر د مصباح المنير د الله مفهومي ده او الحكم في اللغه بمعنى المنع حكمته بكذا منعته معنی چا راغی کوم نه اثر لغوي معنی ده دا او اصطلاحي معنی دی صدر شریعت چې کوم ځای کې علامه تفتزانی دغه نقل کړی دی هغه څه وایي په اصطلاحات المتأخرین کې حکم منظر معنی اصطلاحي معنی لغوي معنی ده اصطلاحي ټکی معنی تصریح هم راغله او په کون د دې چې د اثر لغوي معنی نه ده بلکې د دې معنی منع ده دا مې د لغت کې تصریح کړل خو شی به نو ځانه دا خبرې ښه بیا من حيث هو معرب سوي من حيث هو معرب دا یو بل اعتراض دی من حيث هو کنه پوښه کنه شی به دې ته وځو کېدا دا څه معنی دی پوښه به وی دا حکم د یعنی اثر د هر کله چې حکم په معنی د اثر دی واغس حکم د څه معنی نو د اضافت ته حکم ته د هو ته کو او هو زمير راځي د چا د معرب ده دا اثر دا حکم بمعنى الاثر چې دغه اختلاف ته دا تا د معرب ته نسبت کول دا غلط دي بلکې دا اثر خود عامل اثر چا ده شامل راشي جاني زيدون رايت زيدن دا اختلاف د چا د وجني عامل بدليږي اخر بدليږي دا اختلاف د اخر اثر د چا شو عامل شو ولې دروغ وایي چې دا حکم د چا ده دا اثر د معرب ده اثر د معرب نه ده اثر په معرب کې ده څه ده په دې معرب کې ده او اثر د چا ده دا اثر اضافت مؤثر ته کیږي او مؤثر په کې معرب نه ده په کې څوک ده نو موږ دا بیا دوه طریقې سره قلنا اضافه الحكم دا
په معنا د فی سره ده معنا چا سره ده د حکم اضافت شه ده کنه اضافه کړه کلمه فی راځي کلمه معنا من راځي دا نه کلمه اضافت الامی راځي دلته کوم اضافت ده ان حکم المعرب حکمه حکم فی المعرب وسې شو کنه نو عام اثر خدای ده او دا اثر د ظهور بچا کې شه ده یو جواب ده ښا یا مې چې اضافت الامی ده اضافت سره لامی ده معنا لام سره ده خو اضافت دلته اضافت خو لام کې بیا یو تعلق دي شي سره غلام زیدن کې دا اضافت کوم اضافت لامی ده کنه غلام زیدن دا اضافت لامی هغه ځکه راځي چې د مضاف مضاف سره تعلقي او کله اعلی تعلق کدن کله ادنا تعلقي نو کو د دې تعلق د عامل سره ده چا سره ده او تعلق د چا سره ده د معرب سره ده اضافت لامی علما او لیکن دومره د اضافت کړه د ادنا ملابست توجنګي د چا او ادنا ملابست د چا تعلق د چا سره ده د معرب سره هم ده د چا سره ده د معرب سره هم ده او بیا ملته مثال پیش کړل وای هاذا طالب المدرسه ده دا طالب د مدرسې کې طالب د علمي خو چون کې تعلق د مدرسې سره ومي اضافت د طالب مدرسې ته کیږي نو اضافت اعلی تعلق بشکه هغه د چا سره ده عامل سره ده خو تعلق د چا سره ده اضافت لامی معلوم ټک د به مېرګه او کله اضافت د کیږي د چا نه ادنا ملابست توجنه خوښه کنه شی به خبر ځان بوګه دا خبره بیا د ساتي ښا دا کوم دا خبره به بیا ساتي اوري کنه اوري اوس راشه دا خو دا اوس دا یو ټکی بل لګول من حيث هو معرب سویل نه تاسو من حيث هو معرب دا اعتراض دا اوس شو کو دلته تشته خو نه د ظاهر کې شی خو نشته خو دا اثر د معرب ته اضافت صحیح نشو چې ما دا اثر دی واس اوس د من را لګم الګ اضافت مې حکم معرب ته مکو اضافت عامل تکو دغلا شو ما دوه درکې سره جوړ اوس راځي دا من حيث هو معرب دی ولي وي خو شی به دا ګوره ما ته ګوره فجاءني رايت غلامي جاءني هذا غلامي فغلامي کې دا ستان د پوس کومه هذا غلامي دا غلامي څه ده دا خبر د هذا نه ده دا غلام زما ده یا رايت غلامي جاءني غلامي دا غلامي کې دا کسر په غلام ده ورته تاسو ته پته ده یی د وجنه نه چا د وجنه یی د وجنه نو داخل شو چې تا خو دغه ده ځان په خبره باندې پوکا دا اختلاف د اخر ده دا اختلاف د چا ده ځکه چې اسی غلام خو مخکې خو دا کسره نه اوس کسره راځه دا اختلاف د اخر ده او حکم د معرب نه ده ولی دا د معرب د وجنه دا کسره راغله بل کسره چا د وجنه نو دې راغی جواب کوم من حيث هو معرب زاغ اختلاف هم د معرب په حیثیت دا د معرب په حیثیت ته کو په حیثیت د دې چې ما قبل د متکلم ده یاره وای کنه یاره د په دې سره غل چې ما قبل المتكلم من حيث معرب زکوي ښا جدا کوي راشوا پس یې لاړ شي ان يختلف اخره ودا زه ډیر کنجاړي دي ورلوي اي الحرف الذي هو اخر المعرب ذاتا بیا په دې ذاتن کې تعمیم حقیقتا او حکما او ګوره لاول وي اي الحرف الذي هو اخر المعرب دی ولوي اي تفسیریه راځي اي حرف هغه چې هغه اخر د معرب ده پوه شئ او بیا وی ذاتن او صفتن دا تعمیم کوي بیا په ذاتن کې هم تعمیم کوي حقیقتا او حکما او بیا په صفتن کې هم تعمیم کوي حقیقتا او حکما ګوره دا ټول کارونه اول کما ای راوړ ای تفسیر راوړ ای الحرف الذي هو اخر المعرب دا وی کنه دا دی ولي لو خلا حرف الذي هو اخر حروف المعرب چې د معرب په غدای کې چې اخیری حرفي اصل کې دا د نون د تسنیه نون د جمع معنی نون د چا دا نون د تسنین دا موږ خو اخر کاری کنه مسلمانانو کې اخر څوک د نون نه ده او مسلمانانو کې کنه د نون نه ده نو اخر د معرب ده پوه شئ په نو ګور د اخر د معرب ده او دا په اختلاف د عامل د چا سره د عامل سره نه مختلف کیږي پوه شئ کنه شی بلکې دا نون دائما د تسنیه د نون مکسوري او دائما د نون د جمع سي هغه مفتوح هر دا معرب د مسلمون جاني مسلمون رايت جاني مسلمون
کنه رأيت مسلمین مررت مسلمین تنه چې اخر د مورب بدلیږي را بدلیږي اخر د مورب جان مسلمون جان مسلم رأيت مسلمین مررت مسلمین دا نون ده کنه او دا نون خو په ټولو صورتونو کې په کامل جاد کامل رأيت کامل بعد په ټولو صورتونو کې بدله بس فتح ده او په نون د تسنیه کې ها اوره جاءني مسلمان رأيت مسلمين مررت مسلمين دا نه دا بدل شو نو اخر د مورب ده او بدلیږي دینو اور په یو حالت باندې ده او نون د تسنیه په یو حالت کسری باندې ده او نون د فتح په یو حالت چا فتح باندې ده فتح باندې ده دغه جواب وګورئ چې اخر د موربي او دا نون د تسنین د چې د اخر د مورب مستقله کلمه ده دین اخر څوک ده هغه مستنه ګوري چې جاءني مسلمون رأيت مسلمين هغه اخر څوک ده دا یا واو اول یا واو شو مسلمون کې او بیا څه شو هغه اخر ده او دا نون د تسنیه او نون د چا بلکې نون د چا د تنوین دام سره دا رستو ده اوري کنه اوري دا مستقله کلمه ده دا اخر دا غنه سره دا کلمه اخرى ده اتصال د کلمه اخرى راغله د کلمه سره هغه تسنیه په کوم ځای ختم شي ده دې وجنه التا پوښې په دا نو د دې د خپل خبرې د سوچ کوي ښا نو زمونږ د الذي هو الذي هو اخر الحرف الذي هو اخر المعرب هغه حرف چې اخر د معرب د حقیقت څخه کوا او دا چې دا نه بدلیږي دا اخر د معرب نه ده دا مستقله کلمه ده انتهال استاسو بیا وکي دي چې خبره ځان پوهه دلته سوال ده کنه ته چې اخر به بدلیږي چې بدل شي چې اخر بدل شي نو اول ته براشي کنه یا مز ته براشي کنه چې بدل شي خدا اخر نه بووړي کنه اخر به پاتې نشي څه بشي اول ته براشي یا مز ته براشي څه براشي اول ته براشي یا بس سره راشي مز ته براشي دلته ما سوال دا کې چې اخر خو مقابل د اول او د اوسط دی مقابل د چا دی او چې اخر بدل شي خو اخر به پاتې نشي کنه دی به اول اوس شي او دغه خو کېږي نه پوه کنه مونږ مراد د لفظ اخرنا الحرف الاخر فيختلف ذلك الاخر ذاتا او صفتا دا ذاتا او څه د ذاتا او صفتا لنډه دا د تبدل نه دا مطلب نه چې د اخریت ختم شي څه نه د ذات بدل شي یا د دله پاسه صفت بدل شي ذات څنګه بدل شي جاني مسلمون کې بیا ته ما رأيت مسلمين ذات بدل نشو د وو پچا بیا یعنی دا تبدل د حرف اخیری حرف چې ده د بل حرف بدل شي دا مطلب نشي د اخر نه وړو نه اول شي ودای شي دا فائدہ دا سوال مې شو کو دا مې دا د دې چې وای د ذاتن او صفتن دا د دقیق سوال جواب شو کوم سوال جواب شو چې جی زه ايده جاني مسلمون رايت مسلمين کې ايده چې کوم دین اخر د معرب ده او ته د اخر بدل شي اخر چې بدل شي اول بشي اخر من بشي نو دا خو نه اول شي نه منشه موږ وې دې تبدل نسو د ذات بدل شي یا په اعتبار د صفت سره بدل شي د اعتبار چا سره د ذات سره څوک بدل شي تسنیه او جمع په اعتبار د ذات سره بدل شي چا سره لکه په تسنیه کې جاني مسلمانه بیا رايتو مسلمین نو هغه د الف په رفع کې الف راځي او په د نسبی جری کې به سره راځي یا راځي او په چا کې په جمع کې حالت رفع په واو سره جان مسلمون د نسبی جری په چا سره په یا سره خوش مقابل مکسوري سره راځي کنه راځي ځان په کا تبدل د چا ده نو لنډه ده ګوره اصل کې په د اسمونو کې سم رب الحرف دي او سم رب الحرکت دي سم رب سدي نو چې کوم رب الحرف التبا د غي ذات بدليږي او چې کوم ځکه معرب سره بل حرکت دي التبا حرف نه بدليږي اخیری سو حرکت به بدليږي جاني زيدن رايت زيدن مررت بزيدن کې دا معرب بالحرکت ته نو دلته حرکت بدل شو دال نه بدليږي دال په خپل ځای ده اخر د زيدن څوک ده دل اخو نه بدليږي او څوک بدل شو ها د پاسه حرکت بدل شو انترال استاسو بیا استاسو خیال له دا جواب هما په ذاتن او صفتن سره کو د ذاتن نرستو بیا وای بأن يتبدل حرف بحرف آخر دا خو د ذاتی تبدل معنی ښکارا کړه او بیا حقیقتا او حکما څه حقیقتا او حکما وي او په خبره ځان پوهه جاني زيدن رايت زيدن اخر خو چې دا دال له
او دال خو په ټولو کې شته یاره ته وایې چې څه ذاتن دا داسې سوال وکړه څنګه وایې جاني زیدون رأیتو زیدن اخر څوک دی دال دی نو دال خو نه بدلېږي تاسو به وایئ چې پوه شئ دلته دا بدل شی دی په اعتبار د ذات سره نه په اعتبار د چا سره په اعتبار د صفت سره مونږ وایو اختلاف د اخر عام دی چې ذاتن نو دا مراد دا کوم یو معرب دی دا معرب بالحرکت دی دا څه دی نو معرب بالحرف کې به هغه واو الف او یا هغه به راوړي او دلته به څوک د حرکات د بعضې حرکاتو بعضې نورو حرکاتو سره به دا بدلېږي را بدلېږي پوه شئ که نه شوی بیا دلته سوال وکړو چې لکه ته حرکه دغه به بدلېږي دا حرکت به بدل شي څه به بدل شي او دا تاوی دا کوم یو دی تبدل صفتی دی تبدل څه صفتی دی نو دا د حرکت دا بدلل د دال د حرکت لپاسه د کسرې نه فتحې ته اوړېدو او د فتحې نه ضمې ته اوړېدو دا کوم تبدل کو تا اورې وی ګوره جی تا صفت کو صفت خو جی ځان پوهېږه صفت خو قائم بالموصوف و دې ته اصل کې د حرکت ته صفت ویل ته دروغ وایي ولې صفت قائم بالموصوف صفت صحیح قائم بالموصوف او حرکت قائم بالحرف نه ده بلکې قائم دی من قام بالحرف اور هغه څوک دی نه مگر متکلم د حرکت د چا صفت ده څوک وایي متکلم وایي تا داسې تاوی یو خودی دال له او یو صفت د دال له نو د حرکت ته صفت د دال وي دروغ وي صفت د دال نه ده صفت خو په موصوف پر قائمي او دا په دې پر قائم دی دا قائم د بچا پورې مې يتکلم به پورې نو دا سوال چې راغې پوښې کنه پوښې به ځان به نو موږ د دې جواب داسې کوو چې ګوره مراد د صفت نه تبعیت فی التلفظ ده سره ګوره دا حرکت یوازې ویل کېږي چې کته دال نه ته یوازې حرکت ویلی شي دا دال نه نو دی په تلفظ کې د چا تابع دی اول به دال وی نو بیا به دا حرکت راځي حرکت یې په دې معنا سره صفت دی او صفت دا په دې معنا نه سره دی چې صفت دی د دو یعنی قائم دی په ده پورې دلته د صفت نه مراد دا نه چې قائم دی په ده قائم خو متکلم پورې دی دې ته چې صفت وایم په څه اعتبار سره وایم التبعیة نو ما دلته ښکلی جواب دا لیکل دی لأن صفت تکون ما او بل ګوره دا شو صفت خو محمول موصوف باندې او نه دی او دا یو بل اشته خبره کې نور خون پیدا کا کوم یو چې دا صفت د چا دی د متکلم دی او دا صفت د دال څخه نه صفت په موصوف باندې کنه چا دی دال ته ویل شي د حرکتون الکه کله چې دا زهق د انسان صفت شو نو محمول له زید زاهقون وایو کنه انسان زاهقون وایو نو دا که حرکت دا حرکت کدا صفت د دال شي نو دا به محمولی کنه او هم به صحیح ده نو موږ غوښنه جواب وکړو چې المراد من الصفه التبعيه في التلفظ ولا شك ان التلفظ بالحركه لا يمكن بدون التلفظ بالحرف او بدون العكس زم درس تاسو اوس په سیل شي بیا ما دا خبره شو کنه ايت اور کنه په سیل شنو دا خدا خو متاس د صفت معنا وړه د چا د صفت معنا مې دا وړه دا جنگ په دې صفت کې شو چې د حرکت ته صفت ولوي اوس یو بل سوال ته وښه ما ته ګورجی اوره دا ته چې جا بالحرف تراشه اوره ته چې جاءني مسلمون نو مسلمون نه خو چې مسلمین شو ذات بدل شو یره د مسلمون نه چې نسبی ته لاړې ذات بدل شو جاءني مسلمون رأيتو بیا بدل شو خو د حالت نسبی نه حالت جری ته اقا یادا نو عامل بدل شو کنه او معرب دی او اختلاف سره ذاتی تبدل نشتی کم ځای کې نشتی یره مسلمین رأيت مسلمین مراتو سو بمسلمین سوال زين تراله نو موږ دا غنه جواب وکړو الاختلاف ذاتی عام حقیقتا یو کو حکم وي صحیح دا ذاتی حقیقتا وي نو په یو ځای کې حقیقتا شو په کوم ځای کې چې د رفعنا او نسب د ټوپ وو نو دا ځای کې زره ذات بدل شو او حقیقتا بدل شو څه شو ځکه بالکل هغه واو نه یا جوړ شو او کوم ځای کې او د یا نه چې د نسب نه بیا جر ته لاړې دلته کم تبدل دی وای تغیر دی او کم اختلاف دی دا سره صفتن دی کو هغه دا بیا ذاتن دی او حکمن دی ذاتن دی او سره ذاتن دی خو ذاتن هغه تبدل کله سي
کله حقیقتا وی لکه په دې اول ځو او کله سي حکمن وی او دا خبره مونږه استاد نه ما تاسو کړو دا ما زیات شي پوه شي په دا څنګه دا حکمی تغیر دغه دی ښه پوه شي کنه هغه دي شي یا بعد د دخول د ناسبنا علامه د نسب د حقیقتا څه یا بعد د علامه د نسبنا کما ان بعد دخول الجر علامه الجر دا یا بعد د جرنا علامه د چا ده علامه د جر د حقیقتا او دقه یا پس د چانه د عامل ناسبنا دا علامه د چا ده د نسب د حکمن د نن د جار نه ولوه ځکه جر کې دا یا او کسره دی بل سره وي اوري نو دا کسره او یا دا کسره چې دا یا د دوه کسرونو جوړه ده نو او هغه د نسب تعلق د فتحې سره دی ٹھیک شو نو څنګه به بعد د داخل دخول د چا نه د عامل جارنه علامه د چا ده د جر د څه حقیقتا او د نسب د څه حکم شو دا زموږ دا کوم ځای خبر شو حقیقتا او حکما په کوم ځای کې ان يتبدل حرف بحرف اخر اذا كان او صفتا پر صفت کې وایو بیا وی حقیقتا او حکما وي کما اذا كان اعراب بالحركه دا صفتون اخرى حقیقتا او حکما دلته حقیقتا او حکما ولي وي اوري کنه اوري ځان پوګه او دلته ما من اختلاف الحقيقي والحكمي السؤال مثال اللي دا اختلاف حقيقي وحكمي څه ده پوشه به ان يتبدل ذات الدال على الفاعل مفعولته پوشه اذا تبدل الدال تبدل الدلات وزن كما في جاءني ابوك رايت اباك واو بالالف تبدلت الذات وتبدلت الدلات ايضا اوري ومعنى تبدل الحكمي تبدل الدلات المقصوده الفاعليه اوري تبدل وصفي دي توي چې تبدل د دلالت شي او تبدل د ذات دي توي چې خود یې څو کلمه بدل شي څو هغه دلالت بدل شي او بدل کې خودي کلمه بدل شي دا بیا وګورئ ښه بیا دبل سوال مې وکړو پچا کې دا ذاتی او حکمي بیا دلته بل لفظن او تقدیرا وي اوري کنه اوري په دې دراشه نو سوال دا وکړه اوري چې غیر منصرف تلاش چاته جاءني سشي عمرو رايت عمره مررت به دلته د جاءني عمرو رايت عمره دلته هو صفت بدل شو ان حرکت بدل شو ما ولیدو خو چې کله د چاره لاړم نسم نو جرته لاړم نو اق جاء رايت عمره امرت سو بعمره دلته خو دې حرکت نه بدل شي بیا موږ جواب وکړو چې دا صحیح حقیقتا وي او کسي حکما وي اوس بس ہے اوس دا فتحه بعد د عامل الناسبنا دا علامه د نسب د حقیقتا صدا او دقه فتحه بعد د عامل جارنا علامه د چا ده د جر د حکما پوه شئ کنه شی اوس بیا سوال وکړه چې هاذا عصا رايت عصا مررت بعصا پوه شئ کنه شی او نو دلته خو مفرد دی کنه نو ګوره دلته اوس صفت به بدلیږي څه بدلیږي او په کار د حقیقتا بدل شي کم ځای کې او په ټولو صورتونو کې یو ځای وایم یمان لم يختلف حرکات الاخر لکه بجاني زیدون رايت زیدن مررت بزیدن کې څوک بدل شو زما فتحه کسه واوړه ده او جاءني او هذا عصن رايت عصن مررت بعصن نو دلته کې خو هغه عصا په ټولو صورتونو کې وشان شو نو په کار د چې دلته کې تغیر کوم راغلی هغه صفتی راغلی وي او په صفتی کې سره راغلی وي حقیقي راغلی وي ټیک شو ځکه دا غیر مصرف پېژند خو نه دی کنه نو دلته پکې راغلی نو موږ بیا هغه اختلاف صفتی حقیقي عام د دین چې لفظا وي او تقدیرا دبل تعمیم دی څنګه اختلاف صفتی حقیقي عام کسي لفظا وي او تقدیرا پوه شئ کنه شي هغه لفظا وي او کسي او تقدیرا دا نو دلته دا باسه کې سو هذا عصون نو رايت عصون نو مررت بعصوين نو خدا به کې علال شو کنه بیا څه شو نو دا شو نو دلته تقدیرا نشته کنه کله لفظا نشته څه خو بیا په سوال وکړي یو بل شان سوال په وکړه
رأيت حبلى مررت بحبلى. رأيت حبلى يعني على حالة رفع نائمة. رأيت حبلى مررت بحبلى. ده اختلاف صفتي سره صفتي ده حكمان ده سره ولي صفتي هو ده غير مسلم ناسه مروا بشان ده كنا. رأيت عمرا مررت بعمرا هل دي سو هم صفتي هم حكمي نبقى حبلاكم سره صفتي ده هم حكمي ده بوش كنا شبه اوري او دا سوال شوخه بوش ام صفتن ولده زګه اعراب بالحرکت ده حکمن ولده زګه نس حجر په دا په فتحې سره ده چې دام غیر مشرک ده دام سره ما انه لم يختلف اغه صفتي حکمی تغیر خو اختلاف نه دراغله موږ وایو اختلاف صفتي او حکمی عمد چې لفظن وي او کسې کې تقدیرن وي سي ځکه فتحه په دې کې به تقدیر ده بچا کې په حبلا کې سره تقدیر ده ګوره د سونه تعمیم شو یو ذاتی او صفتی په تقدیر د په ذاتی کې بیا حقيقي او بیا سو حکمی او په حقيقي او حکمی کې بیا کوم یو یو لفظي او بل څه تقديري د زبدا کتاب خو ګوري ښه او شی به دې د زور سره کوم ځای ته تاسو کته ګوري كما إذا كان باختلاف العوامل أي بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه ورا دلته بوس ګوره دا اختلاف د اخر برازي په اختلاف د عوامل سره یعنی په سبب د اختلاف د عوامل سره الداخلة عليه یو دا ټکی ولګو یو فعل عمل ولګو دا ولې دا چل ولې کېته څو کار وکړو ها دوه کارونه وکړو پوه به ځان په خبره باندې پوهه ښه وی ګوره جی ګوره څه کوه ما ته ګوره ما ته اجاء زیدون ما ته وی اجاء زیدون تا ما ته په جواب کې او تابع پته منو مې رأيت زیدن ته منا ما وی مرت بی زیدین کته دا زید کم یو ده من کم یو زید ده کنه نو په دې من دا من چې کم ده دا مبني ده دا څه ده او دا هم د دې خپل دغه سره د چا سره دا مخ کې کنه اجاء زیدون نو دې پوښې په نو اوره اجاء زیدون ماته زید راغه نو تاوی منو نو تا پچا منی زموي په منو په دې نور باندې سمې شه او دا نو دا او دا سي د من د مبني ده کنده نو تا خو چې حکم د معرب د اختلاف دا خو په مبني کې اختلاف داخل سوال ځان پوهه ښه دا بچا کې راغی ولې من مبني ده ها او په دې کې د دې اخر ما دې وړي نه هغه زید اوري اجاء زید رايت زيدا امررت بزيد نو د دې زیدن سره د ماته من نه من لکه من نه وي لازم زیدون و منو او چې زیدن و منا او زیدن و مسو منی دا د منه په دې نون د من باندې کله زمر راځي کله فتح راځي او اخر بدلیږي او دا معرب ده که مبني ده مونږ وایو چې اورې ځان په خبره ځان پوکا اورې کنه اورې ګوره یو هم دې کم ضروري دا من د چا په کلام کې راغله او دا هغه زیدون کې هغه عامل په چا په کلام کې راغله دا من هو ګوره سوال دي اجاء زیدون یا کنه اجاء زیدون دا چا وي ما وي او په جواب کې تا وي ها نو دغه زما تداوي چلته زیدون شو نو داغه په تابعداري کې تا منو وي نو دا هغه په داخله نو دا خوستا په خله کې ستا کلام سره د منډه بدل له نو جواب منګ دا المراد من العوامل الداخله عليه او حرکات تا دا تابعداري د چا کې د نون د حرکت د دال د زید کې او هغه د حرکات د دال د زید هغه داخل په من دي ولی ځکه زید مذکور دی په سوال کې او من ذکر سره زید کم ځکه په جواب کې دا څه دا الداخله عليه دا فائدہ وکړه بیا فی العمل مې ولي وي چا مې وي ها ما ته ګورځي خبر ځان
بیا سوال کوم ان زیدا مضروب واني ضربت زیدا واني ضارب زیدا ور عامل بدل شو او زید په ټولو کې نه بدل شو څنګه بیا وای ها وای ان زیدا عامل څوک دی ان کې ان ده او بیا وی چې کوم دی اني ضربت زیدا عامل څوک دی په زیدن کې ضربتو دی عامل ناسب دی اني ضارب زیدا اني ضارب وس عامل اسم دی یعنی که الاول عامل حرف دی بیا عامل فعل دی او بیا عامل څه دی نو عامل مختلف شو کنه شو او داسې مختلف شو لمنډه اول حرف دی او بیا بدل شو فعل شو بیا بدل شو عامل څوک شو اسم شو ان ضربت او ضاربون یو عام حرف دی یو فعل دی او بل څه دی او اخر نه بدلی تا خو چې عامل مختلف شي نو سبي او اخر به بدل شي عامل مختلف شو د حرفیت نه اسمیت تلع د فعلیت تلع به د فعلیت نه څه حرفیت تلع او زمين جنبت من جنبت ګل محمد وزمکه وخوځي ګل محمد بونه خوځي ولې زید څه شو پاکه زمين ټینګ ولاړ لا قزیدن نغه د چاوانړو مونږ څنګه جواب وکړو ها جامي ته کوشش سوي الداخل تعالی دا اختلاف د چا د عواملو چې داخلي هم په د باندې ګوره دا خو شو خدا اختلاف د عامل په عمل کې اختلافي او دلته په عمل کې اختلاف دی که په ذات کې اختلاف دی ګوره عمل دلته د ان هم د نسب دی عمل د ضربتو په زیدن کې هم عمل د نسب دی او عمل د چا د ضاربون په زیدن کې هم عمل د چا دی نسب دی نو د دلته د عامل اختلاف په عمل کې دی ها کو اختلاف په ذات کې دی په اسمیت او په حرفیت کې اختلاف دی او عمل د ټولو سره یو دی او زما د اختلاف د عامل نه اختلاف په څه کې مراد دی په عمل کې دی اورې کنه او جدا خبره د خپل کار کړل بان يعمل بعض منها چې عملو کې بعض د عاملانو نه خلاف ما يعمل البعض الاخر خلاف دا غینه چې عمل څه کوي غبل بعضی کوي پوه او انما اختلاف بيكون في العمل ده خپل فائده وي ویل الله ينتقد ان زيدا مضروب واني ضربت زيدا واني ضارب فان العامل في زيدا في اجر مختلف بالاسميه والفعليه مع ان اخر المعرب لم يختلف باختلافه وشه هغه مختلفو نشو کنه انترال استاسو هل لفظا او تقديرا لفظا او سو لکه تان د پوس کوم لفظا او تقديرا دا ولي منصوب ده وجه د نسب د لفظا او تقديرا سره دراغه نسب على التمييز دا منصوب ده بنا غرب طرق د نسب سودي دولس دي من جمله د دولس طرق د نسب نه یو طریقه د نسب سودا هغه تمیز ده دا بنا بر تمیز ویجی تمیز خو ګور ځان پاګونه موږ استادانو موږ ته موږ ترجمه محمد مسلم موږ ته فرمایل د دم د سوات خو ترجمه محمد وکړه ما تاسو ترجمه ده لازم ته یاد شي لکه دا یو سات او په دې کې ډېر لګیو کړهو به کو کنه پوه شي به وای ګوره جی وای دا زه ته خبره کوم وای ګوره دا ما په کتاب کې نه دی خدای غو خپل خبره ځکه ما په کتاب کې لیکل خدای غو خپل نه لیکل لغه وای ګوره چې ته چې وای کنه تمیز دا بنا بر تمیز ده علامه د تمیز ده چې کله د تمیز خو چې رافع د ابهام د نسبت نه نو که نسبت د فعل نه فاعل ته د په حقیقت کې فاعل بدی طاب زید نفسا طاب زید نو د طاب د ابهام په دې زید ته کوم د نسبت چې ده په دې نسبت کې پکې ته ابهام ده هغه درستو نفسن ته وي دا نفسن با د تمیز با په حقیقت کې فاعل دی بیا اصل کې طاب نفس زید طاب هغه ترجمه به څه کې څنګه شری او چې د مفعول او چې د نسبت د فعل نه مفعول ته دی به مفعول نشانه په دې یو ځای کې د طاب زید نفسا د نفسن د چانه ابهام رفقو د نسبت د فعل نه فاعل ته نو کله چې د رافع د ابهام د نسبت د فعل نه فاعل ته نو چې کله د تفسیر کو د به موږ تفسیر کولای شو چې د موږ دقه چې کوم فاعل دغه ته مضاف کو او دی به فاعل شي څنګه نفس زید نو تل دا لفظن او تقدير ته تاسو وي دا ان يختلف اخره اختلاف نسبت کله فاعل ته دي کې ابهام ده او دا پوښه به نو ته د په کار چې د فاعل شي کنه
نسمى يعني يختلف لفظ آخره سو أو أن يختلف آخره لفظا يعني لفظ آخره قالت نفس زيدين كان دلت بس دوي أن يختلف اللفظ آخره إذا كوي نو دام پته مونږ ته ولګوله چې دا د چا نه رافع د ابهام د چا څخه ده دغه د اختلافو اخرو ته چې کوم نسبت ده په هغې کې ابهام ده او د دقه ابهام د پاره دی رافع ده چې دا غیر پر رافع شو دی فاعل کا فاعل کو لفظ اخری او تقدیر اخری د یو ترکیب شو یا مجدا بنا بر سب مفعول مطلق ته مزید لفظا سره الکه مفعول مطلق چې فی المذکور مشتمل به دمانه فی القبیل اشتمال د کل په جز باندې مخکې خو اختلاف په اختلافا ده مشتمل ده نه په لفظا کنه نو تاسو به ته وایو چې دته چې موږ څه وایو مفعول مطلق وایو په اعتبار د موصوف محذوف يعني اختلافا سو لفظا اختلافا بیا اغلال او دغه په سیمه ودرې نو ځکه ویخه يختلف اخره اختلاف لفظ او څه او تقدیر ټیک شو نو هغه بیا هغه حذف کو او دغه به زی لفظا او تقدیر والاختلاف لفظا او دا اوس مخکې مثال اختلاف لفظي به څنګه لکه جاني زیدون رایت زیدون د په لفظ کې اثر ښکار دی اورې چې زمينه فتحه ده فتحه کسيته دا لفظ نه ده او تقدیر لکه جاني فتن رایت فتن غاسن هغه اورې د حسن هغه دا کوم یو ده د اختلاف التقديري ده فإن أصله فتيون وفتيان وفتين إن غلبت الياء والفن فصار الإعراب التقدير الإعراب سشو او اختلاف لفظي وتقدير بيعم ده حقيقة يكون حكمني كما أشرنا إليه مخكي رأيت أحمد ما رأيت زي عمر ويادو شيء رأيت أحمد مرت سو يا رأيت مسلمين مرت مسلمين أغا نسبية وغا فدغتا حالة جريت چاوڑي دو نو حالتا أغا سو أغا حكميو كانو نو دا حكمن دغو دا أولش بدي من دغا نشي أو يا مسلم مسلم فإنه قد اختلف ولا اختلاف في أحمد فأحمد كيشتهى قطن بالحكمن ده ولي فإن فتحة أحمد بعد الناس بعلامة النسب او بعد الجار علامة الجر خو ما تاسو ته ټکو زګو علامه د جار ده حقیقتا حکم ټکو سره مایلو ښه وکذل حال في التسنیه الجمع فاخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العام حكما لا حقیقتا دا ټول مثال ما تاسو درکړو ښه بیا یو سوال وکړئ چې جی زه ته یو مثال خېما کنه هغه د زید خبره چې ابتداء نه ولګي سو لګي هغه ما دا ویلو کنه کم ځای کې او مخکې ویلو کنه په اضافت کې ویلو په حکمو په اضافت کې دا خبره کړو تاسو ښکار کوي تاسو کوي جیب کم ځای کې جانیز او اجانیز اول چې جانی زید وي نو دلته حدوث ته اعراب د اختلاف خو نه ده پوه شئ کنه شی فین قلت لا اختلاف بالله في العوامل اذا ركب بعض الاسماء محدود غير مشابه مع عامل ابتداء ماته وسته زید د شان ده مخکې مبني ده او تاوی جانی زیدون نو دلته نه اختلاف د اخر شته نه اختلاف د عوامل شته او د معرب ګوري او دا حکم د معرب داري چې اختلاف د اخر کې به اختلاف راځي اختلاف اوریدو ته وي بدل شیخ نه خو پیدا قدر شو پوه شئ کنه شی به اذ لا يترتب على اختلاف الاعراب بل هناك حدوث الاعراب بدخول العامل اختلاف د عامل نه دخول د عامل نه اختلاف د اخر نه حدوث الاعراب ده قلت هذا حكم اخر ودا بل حکم ده دا بل حکم له جوړې دي شي چې ټول احکام دغه نشي نو مال افلام ال دغه ګرځولې مال افلام استغراقي وانه له ساخله استغراقي نو ټول احکام به مدو بل بیا نو نور احکام نشته دقه اختلاف بیا بس اعتراض او مال افلام ما اضافه استغراقي غستو كم يغستو يا جنسي او يا دا ګوره هذا كل هذا هو من اخر من احكام الاختلاف حكما فلو لم يدخل احد الحكمين دلته ما یو حکم بیان کو په اخر کې لا فساد فإن المر باحکام كثيره لم تذكر هنا فليكن هذا الحكم من هذا القبيل غايه الامر لکه دمر دا پوښې به چې د خاصه شو د خاصه د شو د حکم د خاصه د شی شو حکم سره حکم شی خاصه او خاصه کر شامله او کر سي د خاصه کم او د اختلاف شامله غیر شامله ده ټول کې په وخت کې چې ابتداء زید کې د اعراب راشي نو په دې صورت کې اختلاف داخل شته شامل ټول ته ده نو کومه خاصه شو وای دومره د حکم لا يكون من خواص الشامله ده خواص شامله ونه نشو